والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. دا تیمم مبارک یوسو مباحث ختم شو. اول بحث معنا دا تیمم و لغتن و اصطلاحا، دویم بیان دا مسائل اتفاقیه، دریم بیان دا مسائل خلافیه، سلورم حکمت دا مشروعیت دا خور پا تیمم کے. اس دی آئندہ بحث کے دا چی دا عبارت وی یو درو خبرو تا اشارہ کی. یو دلیل دا محدثین کرام نقل کئی، دویم جواب کئی دا غین چاپ اعتراض کرد، دریم دلیل عقلی نقل کئی دا ابن عباس پا قول کئی. استاسو دا عبارت کے دری خبر دا اغلی دکھا، یو دلیل دا محدثین کرامو چی ضربہ پا تیمم کی اولا او محل دا تیمم یدین کفین دی فقط میرے فقین پورنا دا مسئلہ تا ثابت ہے. او دیر دا پار حدیث تا عمار ابن یاسر نقل کر. دیم چاپ اعتراض کرده پا حدیث تا عمار، دا اگلی جواب تا اشارہ کی. دریم تائید دا دی خپل مسلک کئی پا کلام دا ابن عباس سر یو قیاس صحیحی تا اشارہ کئی. اول پا دی درو مباحث سوزان پوئی کے بید دین جوابون وورے دا جمهور دا طرف. اول خبر کو شاغ استدلال دی پا حدیث تا عمار ابن یاسر با ما جا فی تیمانور خبر خدا تیادی دی کنا. الحمدللہ چتا سمر تکڑے زد خدا شکر ادا کو. حدثنا ابو غفصن عمرو بن علی الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سيد بن قتادة عن عذرة عن سيد بن عبد الرحمن بن عبزة نبي عن عمار بن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالتيمم للوجه والكفين. حضور دته حکم کړی د تیمم په وجه او په کفین. معلومه ده چې په تیمم کې وجه او کفین داخل دي. وفي الباب دا صریح حدیث دی، متفق علیه حدیث دی، بخاری و مسلم و طول کتابون دا حدیث سکے دی. وفي الباب عن عائشة ابن عباس، فتیمم کی دا عائشہ و دا ابن عباس نقل ہے. حال ابو عیسیٰ حدیث عمار حدیث حسن صحیح، دا حدیث حسن صحیح دے. وقد رویان غیر عمار من غیر وچن، او دا پا بشمار طریقو دا عمار نقل دے. وهو قول غیر واحد من اهم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا دا بشمار صحابہ و مسلکم دے، لکائی کی علی دے، عمار دے، ابن عباس دے، وغیر واحد من التابعین، اور دا بشمار تابعین و مسلک دے، لکا شابی و عطو مکول. دا طول وی التیمم ضربت للوجه والکفین، تیمم یو ضربہ دا او وجه و دا کفین دا پارا دا. وبی یقول احمد و اسحاق، او پا امام فقہو کی دا احمد سے مسلک تے، او دا اسحاق ابن ابراہیم حنظلی. اسحاق دا امام احمد سے بحماسر دے، لگرس مخکت وفات شوئے. بخبل احمد سے بدد صفت کئی کہ دا اسحاق سے پشان حافظ ماند لے دلے. یو ذلی یو لزر حادث دا حفظ نوے، بے کتاب کیوں قتل یو حرف خطا شوئنو پا 283 ہجری کی وفات. امام احمد سے 201 دا ہم اثر دی. دتا اسحاق ابن راہوے ہم وی، اسحاق ابن ابراہیم حنظلی وی. دا امام بخاری خصوصی استاد ہے، او باعث دا لکلو دا کتاب فدا استاد. و اسحاق سے مذہب ختم شوید. دیر فقہو چی مذاہب یو بلکی مندرش یعنی لگ لگ اختلافو ناغا ختم شو، نو سلور پات شو. اس اہل سنت والجماعت اپا سلور مذاہب. وقال بعض اہل العلم، بعض اہل العلم وی چاہے کہ ابن عمر دے، جابر دے پا صحابوں کے، اور ابراہیم نخعی و حسن بصری دے پا تابعینوں کے. التیمم ضربت للوجه و ضربت للیدین، تیمم دو ضربی دی، یو دا وجهی دا پارا بل دا یدین دا پارا، او محل الالمرفقین دی.
وبه يقول سفيان الثوري ومالك مبارك والشافعي. پدې دا فقها عمل کوي. سفیان الثوري او امام ابو حنیفه خو یو دی، او مالک ابن انس او عبد الله بن مبارک او شافعي رحمهم الله. وقد روي هذا الوجه عن عمار في التيمم. دا عمار بیا تایید کوي چې د عمار نه په تیمم کې دا حدیث د وجه او د کفین په بشمارو طریقو راغلی دی. اوس اعتراض ته اشاره کوي چې د عمار نه خو مناکب او باتم نقل دي، او حدیث مسترب شو. دی حدیث نه خو معلومیږي چې یدین کفین دي فقط، خو په ابو داود کې راځي مناکب او آبات، نو حدیث کې اختلاف راغی او مسترب شو، او مسترب د اقسام او د ضعیف نه دی، او ته دې ماروي چې حدیث د عمار اصح ما فی الباب دی. نو دې د هغې نه جواب کوي، او د جواب خلاصه دا ده چې دی خو په مناکب او آباتو کې عمل د مصطفی نه نقل کوي، دی خو یې موږ دا په خپله کړو، نو کړی به وي. نو عمل د صحابه بغیر د اطلاع د سید الکائنات ته حجت نه دی. نو چې کوم وخت هغه خبر شو، نو هغه ورته د وچې او د کفینو حکم وکړو. نو دا مناکب او د آباتو حدیث منسوخ دی په وجه او په کفینو سره، او آخري عمل دا دی. اوس په د سوالو چې د دې خبرې څه دلیل دی چې مناکب او آبات مخکینی عمل دی او وچه او کفین رستنی عمل دی. نو دی وی د دې قرینه دا ده چې عمار ابن یاسر پس د وفات د مصطفی نه بم فتوا دا کړله چې وجه او کفین دي. نو معلومه دا شوه چې د مناکب او د آبات عمل مخکینی دی او د وجه او د کفین رستنی دی. او انما یوخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله صلی الله علیه وسلم وفیله و امره. نو دغه اعتراض بې ځایه شو د ملا بادرانو. پیشه په خلاصه، نو دی خلاصه ده. وقد روي عن عمار انه قال تيممنا مع النبي صلی الله علیه وسلم، من تیمم والے سره د حضور نه، یعنی په زمانه دا کې الی المناکب والآباد تر اوږو ترخونو پورې، لکه د زهري صاحب قول چې دی. فضعف بعض اهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين. بعض علماء وغړم به حدیث د عمار چې د حضور نه نقل کوي په تیمم کې د وجه او د کفین لپاره، دا حدیث ضعیف کو، ځکه د بل معارض د وجه نه لمن رویانو حدیث المناکب والآباد، ځکه د دنه د مناکب او د آباد هم نقل له، دا خو معارض شو دا سره، او حدیث مسترب شو ولا واخر پته نه لګي. اذا تعارض تساقطا شو، نو حدیث د عمار حجت نه ګرځید، ځکه مسترب د اقسام او د ضعیف نه دی. نو دی وینا هغه مخکنی عملو او وجه او کفین رستنی عمل دی، هغه په خپل کړو په امر د مصطفی نو کړي، او وجه او کفین په امر د مصطفی وکړل. نو اعتبار حدیث مرفوع لره دی او اعتبار مؤخر لره دی. او انما یؤخذ بالآخر فالآخر منه، نو استراب ختم شو. د یو سړي نه دوه عمله نقلي، یو مخکنی او یو رستنی. نو عمل پر رستنی دی. نو دی د هغې جواب کوي. بعض اهل علمو اړومبی حدیث د عمار ضعیف کړی دی په دې وجه چې د ده نه دا دویم نقل دی حدیث د مناکبو د آباتو. نو اسحاق ابن ابراهیم د دې جواب کوي چې حدیث عمان فی التیمم للوجه والکفین هو حدیث صحیح، یعنی حدیث صحیح ده دی او عمل په دې دی. وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم المناكب والآباد ليس بمخالف لحديث الوجه والكفين. هذا مناكب والآباد وحديث معارض ندي د دې سره. اوس خو بظاهر معارض دی، خو د معارضه کې څو وخت تعارض کې تناقض کې اته وحدات شرط دي، چې اته وحدات راشي علی تناقض او تعارض راځي. لأن عمارا اول فرق دا دی چې د مناکب او د آباد او تیمم سره حضور نه دی ذکر کړی، لأن عمارا لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك، وانما قال فعلنا كذا وكذا، دا موږ په خپل کړو. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم چې د حضور نه تاسو کو امره بالوجه والكفين، نو د وجه او د کفین نو عمل وینا دا معتبره ده، اخو موقوف عمل شو او دا مرفوع شو، او مرفوع باندې عملی په موقوف نه. والدلیل علی ذلك
دلیل د دې خبره چې دا رستنه عمل له ما افتا به عمار بعد النبي صلی الله علیه وسلم افتوا د عمار د پسته حضور مبارک په دې خبره به فتوا ورکوله چې تیمم کې وجه او کفین دي ففي هذا دلاله دا فقهي کلام ده د فتوی د عمار کې دلالت د دې خبره ده علی انه انتهى الى ما علمه النبي صلی الله علیه وسلم دې بس شو اورسید کفایت وکړه په خبره چې حضور ورته ښودلې وه چې وجه او کفین دي نو د مناکب او د آباتو نه منتهي شو منع شو بس شو. اوس یو دویم دلیل ته اشاره کوي چې ابن عباس کلام براواړو د هغې خلاصه دا ده چې یدین په قرآن شریف کې 3 ځله راغلي دي، یو په باب د وضو کې، بل په باب د تیمم کې، بل په باب د سرقې کې. په باب د وضو کې یدین سره مرفقین نصن ذکر دی، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق، نو نصن شو. نو بیا ورپسې وایي وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نو ایدی خدای مطلق ذکر مدوزه شو، یو ید مقید دی په مرافق، بل ید مطلق دی. راځي چې وګورو دریم دی نو خدای وای والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما کسبا نکالا من الله. التا ایدی مطلق ذکر دی او ټول علما د اهل حق دا وای چې یدین په سرقه کې مراد تنه ید الی الکف ته، نو هغه ید مطلق لمراد ید الی الکف ته. نو تیمم کې چې ید مطلق ذکر شو مراد تنه ید الی الکف شو، نو حمل د دې مطلق په مطلق اولاد نه حمل د مطلق په مقیده پېښه. نو یدین مطلق دی په تیمم کې، نو راځي چې یدین مطلق په سرقې کې وګورو هغه کې خو کفان مراد دی په اتفاق د اهل حق سره، نو په یدین مطلق او د تیمم کې کفان مراد شو په صحیح قول کې. نو مذهب د حضرت امام احمد صاحب قوي شو او محدثین کرام دغه مختار کړل، نو د دلیل قیاسی او دلیل عقلی بیان. نو هو عبارت حسنا ګوره بیا وایي موضوع عن اکرمت عن ابن عباس، ابن عباس نه تپوسو شو د تیمم په باره کې، نو هغه وایي ګوره خدای پاک په خپل کتاب کې چې وضو ذکر کوي نو فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق ویلی دی. وقال فی التیمم، و تیمم کې چې ذکر کوي دواړو آیتونو کې مائده او نساء کې نائی کے فمسو بیجوکم ایدیکم منہ والسارق فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. دلتم ایدی مطلق ذکر کردی فکانت السنت فی القطع الکفین، نو سنت پہ اتفاق دا امت سرا فقطع دا یدینو کے یدین کفین مراد دی فقط. نو دارنگ بے پا یدین دا تیمم کے مراد انما غلوچ والکفین مع الکفین پہ تیمم پکار دی. پا دلیلی پیش یو خو حدث د عمار شو او اصح ما فی الباب دی، دا هغې نه که چا جواب کو په معارضې سره نو دا هغه معارضه ختم کړه چې آخري عمل وجه و کفین دی. دویم دلیل عقلی دی چې د ابن عباس نه په طریقه د نظر او د قیاس نقل دی چې ایدی مطلق د تیمم قیاس دی په ایدی مطلق د سرقې. اول ته خو کفین مراد دی، نو په تیمم کې کفین مراد پکار دی. نو درې خبرې شو، یو حدیث نقلی شو، بل دلیل عقلی شو، او منځ کې جواب شو دغه اعتراض نه چې په دلیل نقلی وارد ده. نو ستاسو سبق کې درې خبر راغلی الحمدلله. راځئ چې په بحث وکړو چې دا درې واړه دلیل ځکه هر سړی خپلې فرې ته درناوی کوي. مونږ خو د دلیل منو، اتباع کوو د امام ابو حنیفه، نو دلیل یې ګورو، بې دلیله خبره نه کوو. مونږ وایو راځئ چې د حدیث عمار نه علاوه نور دلایل شته که نه. نو دا یاد لرئ په مجموعه حدیثو کې 15 لفظه راغلي دي،
کفین یدین مرفقین تر نصف ذراع پورے او آبات او مناکب پورے پنځه قسم روایت راغلي دا په بخاری مسلم ابو داود ترمذی او نسائی او کتابونو د احادیثو کې ګوره دا ویل چې د بخاری په حدیث په عمل کې دا خړون تقلید ده مو خو دړون تقلید قائل نه دا حضور پاک ویلي دي د بخاری په حدیث عمل کوي دا تحاوی په عمل مکه ها حضور دا ویلي زما په سنت عمل کوي نو سنت چې په صحیح طریقه تا تاسو کراو رسي ک په بخاری کې ک په ابو داود کې ک تحاوی کې عمل په ضروري ټیک ته مجموعه بخاری د مجموعه تحاوی نه غواړه خو هر حدیث ورانی تاسو پک دې کپولا نو موږ په دلیل خبره کوخه به دلیل نه وایو الحمدلله دا پنځه الفاظ په څلور قسمه حدیثو کې راغلي دي حدیث د عمار پر روایت د شیخین مبارکینو کې وجه او کفین دي حدیث د عمار پر روایت د ابو داود کې مناکب او آباد دي حدیث د عمار پر روایت د مسند بازار کې یدین الی المرفقین دي اوس حدیث د ابي الجحیم هغه کې یدین مطلق ذکر دي دا په بخاری کې اوس حدیث د جابرم ده په مستدرک د حاکم او دارقطنی کې هغه کې یدین الی المرفقین دي نو کو څوک دا وایي چې حدیث د عمار ابن یاسر اصحما فی الباب ده او دې کې وجه او کفین دي نو دغه حدیث د عمار کې چې دور علی المناکب او آباد د خدای نه دا جواب کو چې دا عمل لدیو حضور پاک ورته به دا خو اول خدای کې کلام دی چې امر د حضور نه دی راغلی فعل راغلی دی تعلیم نو قصې ته وکې ده قصه داسې وه چې آیات د تیمم مخکې نازلو خو هغه تیمم په باره د نقض د وضو کې و هغه آیات د مائده و او دوی په دغه واقعه کې زده کړه به اتفاقا عمار ابن یاسر او عمر فاروق تلو او دی دواړه جنوب شو نو عمر صاحب خمنځ نکړه او عمار ابن یاسر ځان ټول بدن پورې خورې ومګلې او کله وی تمعکت کما یتمعک الحمار دا بدل ابو داود کې راشي ځان مې داسې ولړ لکه حمار چې په خورو کې ځان لړي او کله وی کما یتمعک الدابه لکه څاروی چې وړي ځکه دیوی چې تیمم خو مزده دی دا دسنا خو دا غسل کې خټول بدن وینځل کېږي نو خورم پټول بدن پکار نو چې سید الکائنات راغلل نو هغه ته دا الوی ناغ ورته وی داسې کافي وکنه هغه عملا وجه او کفین کړی دی پخلی نه دی ویلې پخلی مبارک دا په بخاری کې د لراشي نو امره دا لفظ داسې نه دی مقصد د سید الکائنات دا چې په غسل او په وضو کې خو فرق دی خو په تیمم کې فرق نشته تیمم د دوانو یو شان دی نو حواله ورته په امر معلوم ورکړه په اشاره ورته داسې وکړه داسې بدی کړو نو په خله ورته کفین نه دی ویلې نو اختصار وکړه په بیان کې لکه حضور مبارک وای غسل چاوي زدا سکم چا حضور وی درې ځله په سر وبو واچوي بس کافی ده نو درې ځله وبا چول لیک نور بدن هم ده خو طریقه دا غسل ورته خودلا نو اختصار په بیان کې کړی وی درې ځله په سر وبو واچوي اخلاص او نور بدن خو مراد دی نو حضور مبارک اشاره داسې وکړه چې څنګه تاسو تیمم د وضو کوئ هغه تیمم د غسل کوئ دا یو نو دا اعتراض په پاتې مناکب او آباد به پریدو امر ورته حضور نه دی کړی عمل ورته ښودلی
تعلیم فعلی ورته کړی دی. نو د دغه تعلیم نه دا فهم کړه چې بس جوړ یو ضربه ده وچه او کفین دی. دویم دا چې په خپل حدیث ته عمار په مسند بزار کې هغه کې یدین الی المرفقین دی. نو بخاری کې خودش کفان دی، په مسند بزار کې هم دغه صحابي روایت د وچی او د یدین الی المرفقین دی. نو دې کې کفین شو، هغه کې مرفقین شو. نو تقاضا د احتیاط سره چې ته په مرفقین عملو کې که په کفینو کې، چې مرفقین باندې عملو کې نو کفین پکې رالل، او چې په کفین عملو کې نو مرفقین پکې نه راځي. نو که د خدای او د رسول په نس عمل دا مرفقین وی نو دا صرف په اسراف کې رالل. اسراف یو مکروه عمل دی. او که د خدای په نس مرفقین او تا کفین باندې کفایت وکړو تیمم دې نه کیږي. نو یو امر چې دایر شي په عدم جواز کې او په اسراف کې، نو ته ځان بچ کوه د عدم جواز نه. دویم دا چې کفین اقل دی او مرفقین اکثر دی، او عمل د محدثینو دا دی چې په عباداتو کې به عمل به اکثر ما ثبت فی سنت کې، نو عمل په اکثر مرفقین دی. عبادت او مناکب په خپل هغه پریښي دی راوي. دریم معارض حدیث ته د دې هغه د جابر حدیث ته مصدق د حاکم او دارقطنی کې چې هغه کې یدین الی المرفقین ذکر دی. نو حدیث عمار پر روایت د شیخینو کې یو ضربه ده او کفین دی فقط. ټیک ته دا صح ما فی الباب دی. خدغه حدیث عمار ابن یاسر په مسند بزار کې 2 ضربې دی او یدین تر مرفقین پورې دی. او حدیث د جابر په دارقطنی او په حاکم کې هغه کې یدین تر مرفقین پورې دی او 2 ضربې دی. هغه سالم دی د معارضینا. پاتې شو حدیث د ابي الجهم هغه کې یدین مطلق ذکر دی. نو کفین هم تمراد کیږي او مرفقین هم تمراد کیږي. نو مونږه عمل په اکثر ما ثبت فی سنت باندې کو. یا وا ویم ضربتین منافی د ضربې سره نه دي، چې ضربتین پکې عملو کې ضربه پکې رانا او په ضربه باندې عمل ضربتین پکې نه راځي. او چې په مرفقینو کې عملو کې نو کف پکې راغی، او چې کف باندې عملو کې مرفقین پکې نه راځي. بلکې د ابن عباس راته نقل کو د علینا د دې په مقابله کې عائشه بیبي او ابن عمر او د دې صحابانو یدین مرفقین پورې نقل دي قطعا ونصا. نو صحابه کرامو کې چې کومه مسله کې اختلاف راشي ست چې دار چا قول اختیار خدای نه بنوزي. نو مون قول د ابن عمر او قول د عائشه خوښه، د قول د ابن عباس خوښه، او د ابن عباس کلام په دلیل کې پیش کړ. راځي چې وګورو چې د ابن عباس حجت قوی دی که زمون قوی دی. مونږ وی د ابن عباس حجت ضعیف دی د 2 وجونه. اوله دا چې د عبادت قیاس کې په عقوبت، ید چې په سرقې کې ذکر دی هغه باب د عقوبت دی، او په عقوباتو کې په عقل عمل کې چې یقیني وي، او په عباداتو کې په اکثر عمل کې چې یقیني شي. نو تیمم باب د عبادت ته او یدین د سرقې باب د عقوبت ته، ته باب د عبادت په عقوبت ولې حمله یا وا. دویم دا چې د یدین د تیمم دا په آیات د وضو کې نقل دی، او مخکې ته یدین الی المرفقین ذکر دی توي د وضو هغه کې، او ورپسې ایدی ذکر دی. نو حمل د دې مطلق په دې قریب مقید حملول پکار دی که په بعید مطلق باندې حملول پکار دی. آیات د تیمم او د وضو یو دی. نو د وضو کې یدین الی المرافق وین کنتم مرضى علی سفر ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا فامسحوا بوجوهکم وایدیکم. نو دا مطلق په دې نږدې مقید حملول پکار دی که په بل پاره کې چې ذکر دی په بل صورت په قریب حمل اولاد.
درېمه دا ده چې دا تیمم خو نائب د وضو نه دی او په مناب کې په اصل کې ال المرافق دی نو په نائب کې مرافق پکار دی دا خو نائب د ید د سرقې نه دی نو هغه قیاس ته لفظ په لفظ وکړو او فقها ټول رموز او حکم او اسرار د شریعت باندې نظر لري چې آیات د تیمم خو په آیات د وضو حمل پکار دی ځکه جنس یو د طهارت دویم دا چې تیمم نائب د وضو نه دی نائب په خپل مناب باندې قیاس کول پکاري د سرقې د آیات سره څه تعلق دی اخو جنس د عقوبت دی او آیات د تیمم نائب د آیات د سرقې نه دی او نه ید د سرقې د تیمم نائب د ید قطع دی نو قیاس د ابن عباس اولاد کې قیاس د نور فقها نه قیاس د نور فقها اولاد نو احتیاط قواعد اکثریت قیاس دا تقاضا ده دی کوي چې یدین تر مرفقین پورې شي ځکه دا اکثر ما ثبت فی سنت ته بل دا عبادات ته او تیمم نائب د وضو نه دی نو دا ټول تقاضا ده دی کوي چې یدین تر مرفقین پورې معتبر کې نه یدین کفین پورې نو دی امام احمد صاحب صرف الفاظ د حدیث او قتل او رعایت د الفاظ وکړو او فقها کرام معانی او حکم او اسرار او ټول دلائل د شریعت باندې نظر ده هغه کی جامعیت ته او ظاهریت کی جامعیت نه او د امام احمد سے مسلک ظاهریت تقریب ده د محدثین او د فقها دا فرق ده چې محدثین صرف سند ته ګوري او فقها ټول علوم د شریعت ته ګوري هغه خو موږ مامور نه پدې چې په بخاری کې د حدیث پاره به عمل کې پدې بل بل کې دا خو رسول الله نه دی ویلي رسول الله خو زما په سنت عمل کوي دا خو نه دی ویلي چې په بخاری او ترمذی عمل کوي کله ویلي دا خړون تقلید دی د محمدین مولا د ګلبدین مولا د شامدین مولا او د ډیران شامل او د مستان شامل ټیک ته بخاری شریف په مجموعه اعتبار سره صحب کتب ده وار حدیث مقدم نه ده بلنا امام بخاری چې څنګه عالم او محدث ته دا نور محدثین او علما دي او اولیاء الله دي او دی په صحیح سند او روایت نقل کړي نو په ترجیح یوازې د دې وجه نه د ترجیح حصل امور دي 50 اتفاقی دي او 50 کې اختلاف ده نو مسلک د فقها اولا بالعمل له ونسبت د مسلک د حضرت امام احمد رحم خطول مبارک خلق ته او ټول اولیاء الله دي او فرعي مسائل له صرف د ترجیح خبره ده نور امام احمد صاحب او محدثین کرام وی شان لري اولیاء الله دي بس ته کدا بل باب زمانه باب کې خو ترجمه نشته خو ویلم دې دا سبق باب حدثنا باب دې په بیان د دې کې چې تلاوت د قران محدث او جنوب ویل شي کنه دا تمام په بخاری کې ویلو امام بخاری رحمه الله دې محدث او د جنوب او د حیزه قران نواوي او دلیل حدیث د عائشه بیانې کان یذکر الله علی کل احیانه خو مقابل کې دا دی جمهور امت پدې دي چې جنوب او حیزه او محدث بنموي او دغه استدلال ضعیف دی د استدلال بالعام فی الموضع الخاص یا د ذکر نمراد احوال ذکر قلبی دی یا احوال متجدده و متوارده دی نه دا چې چار وخت به ذکر کو استدلال د امام بخاری ضعیف دی او دې دغه په مقابله کې نه صریح وای حدثنا ابو سعید دا درې څلور واړه فقها د قران شریف لوستل حیض او نفساله باندې امام بخاری جایز وای ور امام بخاری دلته دې ځان لا او لوی محدث دی او دلیل کمزور دی نو خړون تقلید نه کوو مو خو دلیل په اعتبار کوو دا سبقونه سره وایو حدثنا ابو سعید اشد على قرآن شریف لسته په هر حال کې معلم یکن جنوبن جنابت وخت کې نه دی لسته او د جنابت او د حیض او د نفاس او
حکم دی نو د دریو حالتو کې د قرآن شریف لوستل ممنوع دی څوک یې جایز وای امام بخاری دلیل یې څه دی کان رسول الله یذکر الله علی کل احیان ابل اذن اونوي چې ذبح کوم بسم الله ټیک ده بسم الله روانه او ذکر روان دی ذکر عامه جګړه په قرآن کې نه په عام او اسکارو کې دی باب کې هو امام مالک سے صورت هم جائز وای او چې پنیت د تعوذ او امام ابو حنیفه او د درې امامان وینا صورت نا بسم الله ویل شی مادون د آیات او دا نور شافعی او احمد سے فمادون د آیات بم نه وای خو سیدار چې مادون د آیات کې اتفاق ده ځکه هغه باندې مون کېږي هغه ته قران نه ویل کېږي هغه سره د اجازه تعلق نشته نو دا عائشہ بی حدیث امام بخاری په دلیل کې وای استدلال ضعیف ده انا نو قال ابو سعد حديث علي حديث حسن صحيح حديث وبي قال غير واحد من العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء بأودس يقرأ في المصحف ففي مصحف کې بنولو دي چې مسرا دي الا وهو طاهر مگر پاک وي وبي يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق ټول دې قائل دي چې پایات دستی شي محدث او جنب او نفاس په بالکل نولو دي هم مسد قرآن بنکای وسلم